د دین مخکې حضرت هجر علیه السلام حضرت موسی علیه السلام ته وفرمایل چې هذا فراق بیني و بینک، چې دا زما استاد جدای لار ده. تا خپل شرط چې کوم په خپل ذات د پاره لګولې کو چې دینه پس ما خبره وکړله نو بیا ما سره مرګرتیا پرې ده، نو بس هغه شرط پوره شو، په دې ځای زما ستا مرګرتیا چې کوم دی ختم ده. او بیا ورته فرمایلي چې سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیه صبرا، زر د چې زه به تا ته خبر درکم په مطلب د هغه څه چې تا په هغې باندې صبر ونه کړو. نو اوس د هغه ټول څیزونو مطلب ورته بیاني چې دا ولې ما وکړو. نو اما السفینة لومبی خو هغه کشتی چې کوم دی سوره یې کړې وه، د کشتی حال ورته بیاني چې داسې ما ولې وکړو. نو وی چې دا د مسکینانو کشتی وه او ما غیبجنه کړله. د دې وجې نه مې غیبجنه کړله چې مخې ته یو بادشاه و، هغه به روغه کشتی په زور باندې اخیستله د خلکو نه. نو دا خو د غریبانانو کشتی وه، موږ سره یې ښه وکړو، نو تخته ورله ما وباسله. نو چې بادشاه کله د تختې ته وکتل نو دا کشتی یې پرېښودله او د نورو خلکو نه یې کشتی واخیسته. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې دا کشتی دا د لسو غریب مسکینانو وه، لس وروڼه وو او په هغه لسو وروڼو کې چې کوم دی 15 پالې جوخلي وو. دې 15 به په دغه کشتی باندې په دریاب کې مزدوري کوله او په لسو واړو په شریکه باندې خوړله. نو دا غریبانانو مسکینانو، نو د دې وجې نه ما داسې وکړل چې د دې په دې ګټه کې څه رکاوټ را نه شي او خپله مزدوري دا برقراره وساتي. مسکین چاته ویلی شي؟ بعضې ویلي دي چې هېڅ څیز ورسره نه وي نو هغه ته مسکین ویلی شي، خو صحیح تعریف ته مسکین دا دی چې مسکین هغه چاته ویلی شي چې هغه سره د ضرورت نه سیوا، د ضرورت اصلیه چې اصلي کوم ضرورت وي، انسان د کوم څیز نه ضرر رسي، د ضرورت اصلیه نه علاوه دوره پیسې نه وي چې هغه نصاب ته ورسي. دوره پیسې نه وي، نصاب څه دی؟ یا 9 تولې سره زر دي او یا 250 نیمې تولې چې کوم دی سپین زر دي، یا د دې قیمت دی چې دوره چا سړي دا صاحب نصاب وي. یعنی هر هغه سړی چې هغه په خپله صاحب نصاب ني، زکات په خپله باندې نه ورکوي، دوره مال ورسره نه چې په ده باندې زکات واجب کېږي، صاحب نصاب ني، نو دې سړي ته مسکین ویلی شي. د دې آیات نه معلومیږي ځکه چې دا کشتی خو هم د ډېر قیمت وه که نه، خو دا خو ضرورت نو دا په نصاب کې نه وه داخله، د دې وجې نه دې ته مسکینان وي. ادب ته ګورئ که نه، غیب یعنې دا ګناهونه، غیبونه، ښه کارونه، بد کارونه، دا ټول په ټول الله تعالی پیدا کړي دي. یو سړی بیماری کې نو الله په حقیقت کې دی الله تعالی بیماری، خو یو سړی ښه کېږي نو دا په حقیقت کې الله تعالی یې ښه کوي. خو د غلط څیزو د غیبجن څیز نسبت په ځان ته کوي، الله ته به نه کوي. دا د آدابو خلاف ده. حضرت ابراهیم علیه السلام وایي که نه واذا مرضت فهو یشفی، هر کله چې زه بیمار شم نو هغه الله ما ته شفا راکړي. نو داسې نه وي چې الله ما بیمار کړي نو ما ته شفا راکړي، چې زه بیمار شم ځکه بیماري غیب دی، دا اگر چې د الله تعالی راولي. خو ادب دا دی چې ابراهیم علیه السلام د بیمارۍ نسبت ځان ته وکړو چې زه بیمار شم نو الله تعالی ما له شفا راکړي. نو دلته کې هم دی وایي دا حضرت علیه السلام وایي فاردت ما اراده وکړه، داسې ونه وي چې الله تعالی اراده وکړله چې زما نه دا کار واغستو، وي ما اراده وکړه. حضرت علیه السلام وایي فاردت ما اراده وکړله ان اعیبها، دا چې زه غیبداره کړم د کشتۍ لره